د منګل په ورځ باندې 10:30 بجې باندې دغه چې کوم اسټیډیم دی دا زموږ دی بازار کې چې کوم د عیدګاه لوی لمونځ پکې کېږي، نو دلته به انشاءالله دغه کوو، د استسقا لمونځ کوو، بارانخواست به کوو، خواست به کوو، زارۍ به. السلام علیکم. ولي صاحب ستړي مه سئ، څه حال دی؟ څنګه یاست؟ ښه یاست؟ دغه مسله دا ده چې دا ډېر وخت بارانونه نه دي سوي، لکه څنګه چې دوی ته معلومه ده چې ګرده علاقه د خوشحالۍ په لپیټ کې ده. له 2022 بعد بیا نه وس هغه تراوس سوي دي، نه پسپرلي باران سوی دی، نه ژمي ښه ژمي سوي دي. اوس موږ ته ضرورت خالي و موږ ته نه، وار جاندار ته و انسانانو خو ته داسې دی و حیوان ته هم د دغه ضرورت شته و مځکې ته شته. نو اوس موږ دا هم نسو ویلی زموږ عملونه دي کار ښایسته دی، بهرحال بارانونه نشته. نو د دغه دپاره ته یو خصوصي پیغام ګردې علاقې ته ورکړه چې دغه دپاره څه کول پکار دي او زموږ باید چې د دغه دپاره یو پوري طور پر څه وکړو. په دا حواله سره که ته یو ضروري خبره وکړي، ډېره مهرباني. وعلیکم السلام ورحمت الله، جزاکم الله، خدای پاک د خیر درکړي. یقینا دلته دغه نوجوانان ملګري د ټولو شکریه ادا کوم چې دا یو ډېر لوی فکر دی د علاقې دپاره، او که نوجوانانو کې داسې فکر پیدا شي یقینا مشکلات به لرې شي. دا مشکل یقینا دی عمران صاحب محترم چې علاقه کې خشکسالي ده او قحط سالي ده، یعنی حیوانان تږي دي، انسانان تږي دي، نباتات تږي دي، ډېر مشکلات دي او ډکې ډکې درنې تورې وریځې ځي و راځي زموږ ته پښتنو په دغه کې چې یو وسه هم راڅخه ولاړه او یو څاڅکی هم نه راباندې وسو. د الله تعالی رحمتونه بالکل بند دي. نو الله تعالی د رحم راباندې وکړي. موږ یو څه زمانه مخکې هم په دې موضوع موږ څه ذکر و اذکار یو څه په دې موضوع باندې توجه کول پکار دی، خو اوس باید موږ داسې وکړو چې د دې دپاره چې کوم باران خواست دی د استسقا لمونځ ورته وایي هغه به کوو. نو به داسې په جرګه باندې وروځو او خواست و زارۍ به ورته وکړو، د الله تعالی سره به خبرې وکړو، وعده به ورسره وکړو، معاهده به ورسره وکړو. نو یو میداني ته به وروځو، کنې خو ټول مشکلات ته یعنې ډېر لوی نعمت او ډېر لوی ضرورت دی. دا اوبه ټول په دې اوبو باندې تړلي دي، که اوبه نورې هم سره دغسې نو نور هم مشکلات دي. نو باید چې موږ په دې دغه دپاره چې کوم دا مشکلات دي یو میدان ته وروځو، وزاړو، الله تعالی ته خواست وکړو او د خپلو چې کوم اسباب دي د باران د بندولو چې کوم اسباب دي له هغو څخه ځانونه وساتو. یعنې که ګناهو کې اخته یو د موجوده نیټ دی یا داسې نور دي، مطلب موږ د ډېر مثبت هر شی ډېر مثبت رخ لري، لیکن موږ په بده خوا یې کړي دي، په بله خوا یې کړي دي او انشاءالله الله تعالی مهربانه دی چې مشکلات به حل شي. او د دې دپاره ملګرو مشوره وکړه چې د منګل په ورځ باندې 10:30 بجې باندې دغه چې کوم اسټیډیم دی دا زموږ دی بازار کې چې کوم د عیدګاه لوی لمونځ پکې کېږي، نو دلته به انشاءالله دغه کوو، د استسقا لمونځ کوو، بارانخواست به کوو، خواست به کوو، زارۍ به کوو دلته، او چې الله تعالی د خپل رحمتونه راباندې شروع کړي. نور هم مسلمانان په مشکلاتو کې دي، په تکالیفو کې دي، د ټولو دپاره به دعا وکړو او ټولې علاقې ته بالخصوص په دې طرف تر ګوال او تر ریګي پورې، په دې طرف تر کاڼه پورې او په دې طرف باندې چې کوم نوی کاریز دی او داسې مرغه ده او چرمیان دی تر برشوره پورې او په دې طرف باندې سرخابه پورې تر غرچینانو پورې موږ ټولو ته له زړه دعوت ورکوو چې دا یو سیاسي یو مادي پروګرام نه دی، دې کې به هر څوک موږ سره تعاون وکړي. په دې کې تل موږ څخه دعوتنامې مه غواړئ او خواست و زارۍ مه غواړئ. الله تعالی له راځو په یو جرګه باندې راځو، خواست ورته کوو، زارۍ ورته کوو، یو وعده و معاهده به ورسره کوو. نو ټولو ته له زړه دعوت ورکوو چې بس دغه مو دعوت دی چې خبر سئ راسئ په دې پروګرام کې د ټولې علاقې، یعنې ډېرې علاقې له دې څخه متاثره دي، مشکلات دي چې په دې کې تعاون سره وکړو، راسو دا د استسقا لمونځ دعا زارۍ خواست وکړو. نو یقینا یو وار بیا ټولو ته دعوت ورکوو چې دوی چې ټول راسئ زموږ سره په دې کې
شرکت وکړي. دا د خانوزۍ ولسي سټیډیم چې دغه عیدګاه کج په دغه کې دی انشاءالله هو انشاءالله دغه چې کوم د خانوزۍ ولسي دا لوی سټیډیم دی او دا د عیدګاه چې کوم لوی لمونځ پکې کږي دلته به انشاءالله پر 10:30 بجې د منګل پر ورځ پر 10:30 دا روان منګل صحیح پر 10:30 بجې ډېره مننه. صحیح کور ودان. الله تعالی مو کور ورونه. السلام علیکم ملګرو، یو بله ضروري خبره دلته کول غواړم. دا د استسقا کوم منځ دی د منګل پر ورځ پر 29 جولای باندې د ورځې سهار پر 10:30 بجې د دغه دپاره چې کوم خلک مخیر حضرات دي او خواهشمند دي چې خیرات کول غواړي یا وینه تویول غواړي هغه د ملیزار اخوند سره پر دغه نمبر رابطه وکړي یا د ګوهر رحمان سره رابطه وکړي د چراغ فاونډیشن د خانوزۍ والا. نو د ګوهر رحمان نمبر به موږ ولیکو پر دغه باندې پر پوسټ باندې دغه مخامخ د ملیزار احمد صاحب نمبر هم دغه دی، بس له دغه سره رابطه وکړي. ډېره مننه.